سورہ الاخلاص د دې بل نوم سورۃ التوحید دی. موږ ذکر کړو چې د قرآن درې بنیادی موضوعات دي، یو توحید، یو رسالت، یو باس بعد الموت. نو دې سورۃ کې توحید ذکر دی چې درې موضوع کې یو موضوع د اساسی دیو جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چا چې سورہ اخلاص تلاوت کو فکأنما قرأ ثلث القرآن، دومره ثواب کیږي لکه درې مېسه د قرآن چې تلاوت کړه، لکه درې مېسه د قرآن. ځکه موضوع توحید. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه کافرانو تاسو ته چې زموږ د خدایانو بایوګرافي خو ته مونږ بیان کو چې د لات بایوګرافي سره، د منات بایوګرافي سره، د چا زوی دی، د چا پلار دی، د کم ځای دی، کم ځای پاتې شوی فلان فلان، دا ته چې کم خدای یادې د دسو پلار رور زوی رشتہ د شجره خو راته وایي الله تعالی دا سلی ونی ابوته که انسان دی، ابوته که انسان دی نه خدای دی. قل او آیت او پیغمبرا هو اللہ، اغا اللہ دے مانا ہے دادا هو اللہ اغا اللہ دے تاس خبری کوئی. قل او آیت او پیغمبرا هو اللہ اغا اللہ دے احدن ایک یو دے، دانا چی یو دے یو پسی خسرے وی دعا تکا تو ہے شمارا کے یو نو اوریدن کی اغا انتظار کی چوز بار پسی سوا دعا ہو چی تو ہے ایک یو نو بس تصور ختم شي نو مخکې سستانه رستو. قل هو الله احد، تو وایا اغا الله دے احد اکیو دے، الله الصمد، الله تعالی دے الصمد، محتاج نه دے بلکہ ټول خلق ورته محتاج دے. الصمد معنی من يصمد الیه فی الحوائج، چې مخلوق ورته ټول حاجت مند دی او دې اچا ته حاجت مند نه دی. اللہ الصمد، اللہ تعالی محتاج دے چاند مخلوق ٹول دتا محتاج دے. لم یلد نئی بچے راوڑ دے زوی نشتا، لم یلد سو کی زیگولی نگی زوی نشتا. ولم یولد اند زیگول شوی دے پلاری نشتا، نی زوی اشتا نہیں پلاستا. ولم یکن له کفوا احد، او نو سرشتا مساوی او همسر سوت. نو سګورا دا بچی چې وی د سړي سره شراکت لري، ادنا شراکت، پلار سړي سره شراکت لري، اعلی شراکت. صحیح. ولم یکن له کفوا احد، همسر سړي سره شراکت لري، مساوی شراکت. نو شراکت درې قسمه دنیا کې شراکت څو قسمه؟ درې قسمه. یعنی تاسو سره چې چا شراکت ده یا به د هغه څه زیات دی یا به د هغه څه کمی یا به د هغه څه برابر وي. نو الله تعالی فرمایي زما زوی نشته چې د کمی سي شراکت دار را سره، زما پلار نشته چې د لوړې سي شراکت دار را سره، زما همسر نشته چې د مساوي سي شراکت دار را سره. نو به شریکان خو درې قسمه په درې واړو کې یو قسم شریک عمره سره نشته. نو بس د نسلو کنو بیا وایي